نن سبا اکثر خلکو ته د قرضونو ضرورت را پیخیږي، د چا یو مشکلی د چا بل مشکلی، او قرضونه نن سبا خلکو له نه ورکوي، ځکه چې قرض دې ورکو نو ځان دې په لانجه اخته کو. نو د دې وجې نه بعض دکانداران او بعض خلک یو طریقې ایجاد کړې ده، عام معاشره کې هغې ته انډر پلی ویلی کېږي، او دغه د شریعت په ژبه کې دې ته بیع العینیه ویلی کېږي، یا شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن. دا عنوان امام بخاری سے یا نور محدثینو قائم کړی دی. یو انسان دکاندار لره شي زما 1,00,000 روپۍ پکار دي، هغه وایي ما سره خو روپۍ نشته دی او زه چاله یا قرض روپۍ نه ورکوم او یا زما په قرضو کې څه فایده ده. د آخرت فایدو ته څوک نه ګوري او دې ته نه ګوري که سبا زه ضرورتمند شم نو الله رب العزت به په ما باندې رحم وکړي. دا خو د سره خلکو ته فایدې نه ښکاري، ظاهري فایدې ته ګوري، زما نفع پکې څه ده، پروفیټ به پکې زما څه وي، مطلبي دنیا مطلبي اغراض. نو داسې چلو که مثلا چې د کوم سیز کاروبار کوي هغه کاروبار والا سیز پې ګران خرڅ کړي په قرضو باندې، هغه ورته وایي زما خو شی نه دی پکار، هغه وایي ته غم مه کوه موږ دله چل جوړو که نه، ستا پیسې پکار دي او زما فایده پکار ده، نو تا ته به پیسې میلو شي ما ته به فایده میلو شي. هغه ورته دا خو سود دی که نه چې ته ما نه پیسې راکې او زیاتې رانهلې. وایي نه کاروبار در سره کوم. څنګه کاروبار کې یو سیز چې د څه کاروبار کوي، که دا د واسکټو کاروبار کوي، که د چمړې کاروبار کوي، او دا شان که د ډالرو کار کوي، او که د کپړې کار کوي، که د لرګو، چې هر یو سیز خرڅوي، وایي ما نه دا شی ته واله په قرضو باندې په ګرانه باندې. نو دا بیه خو جایز ده ظاهرا، په قرضو باندې که سړی یو ګران سیز خرڅ کړي څه ناروا نه ده، دواړو ته فایده ده. بیا ورته یې ښه نو ما ته خو شی نه دی پکار، زه خو هلته د زوی واده مې دی هغه له پالنګ الم، د لور واده مې دی هغې له مثلا فریج الم، او یا مثلا زه کاروبار کوم هلته دکان کې پیشګي ورکوم، د چا یو ضرورت د چا بل ضرورت وي. وایي داسې چل به وکړي چې زه دا شی در باندې در خرڅ کړم په ګرانه باندې، نو ستا خو شی نه دی پکار، نو واپس بیا ما باندې په ارزان در راخرڅ کړي، نو دې کې به تا ته پیسې میلاو شي او زما به مزدوري وشي. نو دې ته شریعت کې بیع العینه ویلی کېږي چې کله تا یو څیز په قرضو باندې خرڅ کو او تر څو پورې هغه قرضداري تا له پیسې نه یې ختمې کړي، نو د هغه قرضداري نه دا قرضخوا انسان په کمو روپو باندې هغه شی واپس نشي اخیستی. دا مسله شوه. که دا کوي نو دا سود سره مشابه دی بلکې سود دی. څنګه چې انسان روپۍ ورکوي او زیاتې الي هغه دلته نشي اخیستی، نو دوله دا هیله بانه ولټوله. بعضې هیلې جایز وي خو بعضې هیلې محض هغه هیلې وي او هغه سود نه انسان نشي بچ کولی. نو چې تر څو پورې ستا د قرضداري پیسې د هغه شي نه دي ختمې شوي، ته هغه نه دا شی واپس په کمو پیسو نشي اخیستی. که په زیاتو دې الې خیر دی ځکه د هغه سره خیرخواهي ده، که واپس یې ته په خپل قیمت باندې واپس کې نو خیر دی، جایز ده، اقاله د ثواب به درته میلو شي. خو چې کله ته هغه ته به کمې پیسې به درکړم، مثلا د 1,00,000 روپو سیز دی او تا پې او د هغه په کار هم 1,00,000 روپۍ دي، هغه ته وایې ما نه دا شی د 1,00,000 روپو دا کاغذ، دا چمړه، دا سپلۍ، دا ایر کنډیشن، دا فریجونه، دا کپړه، دا فلانې، دا ډینګرې، دا ما نه د 1,00,000 روپو سامان والا د 3-4 میاشتو د کال په قرضو باندې نو په 1,10,000 روپۍ به یې درکړم. هغه وایي ښځه صحیح ده رایې کړه، هلته هغه شی پروت دي د سره خوځېږي هم نه. وایي دا شی ستا شو، صحیح شو، په 1,00,000. بیا وایي ستا خو پیسې پکار دي. وایي او وایي اوس دا د 1,10,000 روپو سیز ما باندې واپس په 1,00,000 روپۍ را خرڅ کړه، بس هغه له 1,00,000 روپۍ ورکړي. وایي ته خو مې 1,10,000 روپۍ قرضدارې شوې ځکه هغه ما نه دې شی اخیستی و د 1,10,000 روپۍ باندې، حالانکې شی خو دې ته واپس واخیستو، نو بس اسې ما تا ته در بخلي او تا ما ته را بخلي.
اسه ورکړه درکړه وکړه ظاهرا نور خو څه خرڅ نه دی شوی ډیلینګ نه دی شوی خرید او فروخت نه دی شوی نو دا سیس شریعت ناجایز کړي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی تاسو بیع عینه مکوئ ان الله رب العزت په سلط الله علیکم الذل الله به تاسو ذلیل او خوار کی څنګه چې دا قرضدار خوار دی او اغنن ګرځي او قرض پسې چې کوم نه غریب سرواله برواله ګرځي دغه شان به یو ورځ الله تام ذلیل کی او د الله لعنت سره به مخامخ شي نو دا ناجایز دی کله نا کله به دا خلک داسې کار کوي وی چې دا خو دې زه نه علمه او زما شاګرد دی تیلی یا زما زوی دی واغستو یا زما بل ملګری دی په هغې خرڅوي د هغه نه زه واپس علم په کم قیمت باندې نو دې کې دا یاد لرئ عزتمندو چې کم درېمګړي انسان سره ستا څه نه څه علاقه وي تعلق دې ورسره وي نو بس دا همدغه شان شو لکه تا چې واغستو ستا نوکر تا یو کېنولی یم دې دپاره چې زه به سړي باندې ګران څیز خرڅوم ته دې واپس ارزان اله نو نوکر غریب خو خپلې دیاړۍ سره کار دی اصل کار خو تا وکړو نو دا هم ناروا دی که ستا زوی تی علي تا سره شریک دی هغه هم ناروا دی که ستا پلار یې تی علي هم ناروا دی یا داسې یو دکاندار دی تا هم دې دپاره خاص کېنولی دی چې ته د خلکو نه دا څیزونه اله او دا بیا ماله راکوه په کم قیمت باندې نو دا ټول صورتونه په دې کې شامل دي البته یو سړي له تا قرض څیز ورکو د هغه پیسې پکار وي کار څه پکار خو تا ته څه نه ویل تا ته وایي دا شی ماله راکړه په قرضو باندې او لاړې په درېیم دکاندار باندې خرڅ کړو ځان له یو څیز او خپل ضرورت یې پوره کړو نو دې کې ورته څه شامل نه د انسان شی دی که ګرانې خرڅوي که ارزانې خرڅوي یا تا له پیسې ختمې کړي دي او تا له پیسې پوره کړي بله ورځ دله راغلی ویل ورور تا نه ما هغه څیز اخیستی و او هغه څیز ما استعمال کړی هم نه دی یا استعمال کړی مې دی خو خراب شوی نه دی نو که ستا خوښه یې زه به یې تاله درکړم نو ښه خبره خو دا ده چې پوره قیمت باندې والي یا یې ګران والي ځکه ریټونه خو د څیزونو اوچتي خو که نه تا څیز ته وکتلې ته ورته وروره موږ دا څیز اوس په خپل قیمت نه الو هغه وایي زه خیر دی څه پیسې کمې کرانه والا بیا ترې اخیستی شي ځکه اوس دا څیز مکمل پردی شوی دی او چې کوم څیز تا سره قسطونه بقایې وي دا څیز ته نه سستا په لاس کې دی نو خپل شی واپس په کم قیمت الي یا مثلا یو سړي له چا څیز راوړو هغه بالکل خراب کړی دی نو که د خرابۍ ته څه پیسې کټ کوي هغه به جایز دي خو چې روغ رمټ څیز دی لکه انډر پلی والا یې کوي ګاډی والي هم هغه ځای کې بارګین کې واپس په هغې راغرڅوي دا خو سود دی نو دا یو مسله و عزتمندو دا ورته بیان شوه ډېر خلک تپوس کي دا بهر ملکونو کې کېږي په ریالونو کې په درهمو کې دا خلک دغه رنګې څیزونه خرڅوي او دا یاد لرئ کوم قرضداري چې دا کاتې کوي دا نور هم ځان په قرضونو کې ډوبوي کله چې انسان قرض کې گیر شي د دې صحیح لاره ده د الله ته دعا وکړه دویم دا د هوښیارانو دکاندارانو سره کښېنه او قرضونه مزید مه کوه او ټول قرض خواهان راوغواړه وروره زه دیوالیه شوی یم او زه قرضداری شوی یم ما سره څه کوئ زما تپوس وکئ خیر دی چم ګاونډ کې او مارکیټ کې ما ته واقعي داسې مسله راپېښه شوې ده نو عزتمندو د ټولې دنیا قانون دی چې قرضداري سره خلک ګزاره کوي یا تی نیمې پیسې والي یا یې په اوګرایي ورته مقرر کي نو ولې یریږي ته وایې نه زه خپل سټیټس چاته نه خرابوم هلته یې ګاډی دی واغستو بل ویې لکه ماله پیسې کله راکړې سبا یې در کوم د سره نشته دی هلته دې ګاډی واغستو هغه واپس په هغه خرڅ کړو دا پیسې را واغستې دا قرض خواله ورکوي نور یې ځان ګیر دلته یو قرضداري سره ګیرو اوس پې د هلته دا ګاډو والا نور قرض را واوښتو نو دوه قرضداري شو تا خو دوه غمونه ځان له وکتل د باران نه پټېدي د ناوې لاندې دې شپه شوه یا د ناوې نه پټېدي او د باران نه دې شپه شوه نو بس دا خو د یو او د اسمان نه پرېوتې او په کجوره کې ونښتې سړی که اسمان نه را پرېوتو څه په خوارو زارو باندې ځان را خلاص کړو خو پوره دعا یې نه وه کړې چې لاندې رالې په یو اوچته ونه کې ونښتو نو د یو بلا نه په بله بلا واوښتې